کم ججز چې د عمران خان خلاف فیصله جاری کړې ده هغه ججز ته عمران خان مبارکباد هم ورکړی دی او هغه ججز به اوس په های کورټ کې ججز لګي جی هغه ججز به اوس پروموشن کیږي له به ترقی ملاویږي کم ججز دي مکمل تفصیلا خبره پې کوو. یو جج خو تاسو له یاد شي جج همایون دلاور جی چې ټول نه پهله د عمران خان د گرفتاری حکم د جاری کړو تاسو له یاد شي 5 اگست 2023 باندې د عمران خان د گرفتاری حکم جاری کړو توشاخانه 1 کیس کې چې بیا عمران خان گرفتار شو نو هغه جج همایون دلاور اوس د اسلام آباد های کورټ ججز چې کوم نومونو لیست ته پاره کې د جج همایون دلاور نوم هم شامل دی جی. بل چې کوم جج دی بل جج توشاخانه 2 کیس کې نن تقریبا په عمران خان باندې فرد جرم عاید کړی دغه جج نوم چې کوم دی جج شارف ارجمند دی چې د نوم هم د اسلام آباد د های کورټ ججز چې کوم لیست ته پاره کې د نوم هم شامل دی. د دوه ججز د عمران خان خلاف فیصله سنو کړی و چون کې د نوم باندې چې کوم جج دی همایون دلاور د چې کوم فیصله سنو کړی واغه بل جج چې بیا راغو هغه فیصله چې بیا کله د پی ټی آی وکیلانو چیلنج کا نو هغه فیصله غلطه وخته د غلطه فیصله کړی و خو بیا هم د نوم په هغه لیست کې شامل دی چې کوم به اوس د های کورټ ججز جوړیږي. دا سیشن کورټ جج دی جی سیشن کورټ بیا دی نه پس های کورټ وی هغه نو چې کوم وی بیا سپریم کورټ وی نو اوس په د سیشن کورټ نه راوچتیږي او د های کورټ جج به جوړیږي په سوجه باندې چې د عمران خان خلاف د فیصله ورکړی و او بل چې کوم جج دی جج شارف ارجمن نو هغه هم پروموشن ملاوي دوه ولده هغه به هم ډیر زر دغه کیږي. بل سپریم کورټ نه الیکشن کمیشن چې کوم دی یو ډیر اهم کیس بایلل دی پاره باندې هم تفصیلا خبره کوو تاسو له معلومه د پی ټی آی عادل بازی ته سپریم کورټ خپل سیټ بحال کو جی د آزاد امیدوار ولاړو د پی ټی آی د پی ټی آی کس خو آزاد امیدوارو چې پاس شو عمران خان سره د وفاق ولا عمران خان سره چې بیا د سیټ اغشتل شوی او چې کله به هم په دې کیس کې عادل بازی بیا سپریم کورټ کې خپل درخواست ورکو چې دا سیټ خو ما غټلې دي او په فارم 47 باندې دای مانه سیټ اغشتل دي نو کله د سپریم کورټ جج چیف جسټس قاضی فیض عیسی نو هغه د مکمل ډیفینډ کړو هغه د سیټ چې کوم د مکمل ډیفینډ کړو مسلم لیگ نون ته ور کړو اوس قاضی فیض عیسی ختم شو بل جج چې کوم د غراغ او هغه دغه فیصله دا سو چې دا سیټ عادل بازی ګټل دي او هغه د پی ټی آی سیټ چې کوم د عادل بازی سیټ چې کوم د هغه بحال کو او عادل بازی له خپل سیټ ورکړو جی نو دا د پی ټی آی ته یو بل غټه ملاو شو پی ټی آی ته یو بل خپل سیټ ملاو شو نو دا سه نور هم سیټونه پی ټی آی ته ملاوي دي شي خو چې فیر فیصله شي کم فارم 47 دینه طلب شوی دی د خپل فارم 47 جمع کی او د پی ټی آی خپل چې کم کسان د فارم 45 جمع کی نو فیصله به شي جی نو دا د پی ټی آی د پاره وغټه غټه وا چې دا پی ټی آی ته یو بل خپل سیټ ملاو شو د عادل بازی په شکل کې سپریم کورټ د خپل سیټ ورکو او دا کیس چې کم دنن سپریم کورټ وګټلو او الیکشن کمیشن بایولوژي د پی ټی آی کسو غټلو دومره مده کې الیکشن کمیشن تر اوسه پورې په سپریم کورټ کې یو کیس هم نه دی بایللې. دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.